او یمیاش درو جیس مبارک و قدردان دا دامي فالله ورسول قرانا دامي إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم و مسلمانان ورونو، رمضان دا مبارک میاش د نیمې نه واوړېده، دویمه عشره د هغې اخري 3 ورځې پاتې دي. الله پاک دې په دغه باقی ورځو کې د صحیح روزو او د عباداتو کولو توفیق را نصیب کړي. زما وروڼو، په دې دین اسلام کې شریعت بعضی خبرې بعضی وختونه داسې مقرر کړي دي چې الله ته ډېر محبوب دي، او په هغې کې د الله جل شانه نه څه غوښتل اوقات دي. پېشمني ټیم دی، د روجماتي وخت دی، د نور مازیګر نه رستو دغه وخت دی. دا وختونه داسې دي چې په دې کې د الله پاک نه سړی کومه دعا وغواړي نو الله پاک یې قبلوي. زه مختصر یو څو خبرې کوم، زیات نشم کولی، مرۍ مې ښه نه ده. بهرحال بیا خصوصا په دې عشرو کې چې اولو 10 ورځو ته یو عشره وایي، دې ته اوله عشره وایي. دویم 10 ورځې د 11مې نه 20مې پورې دې ته دویمه عشره وایي، او بیا د 21مې نه اخره پورې دې ته 3مه عشره وایي. د هر عشرې دپاره الله پاک د خپل طرف نه څه انعامات مقرر کړي دي. اوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. داغه د مغفرت او د بخنی هغه ورځې شروع دي، بلکې په ختمېدو دي، ځکه چې 7 ورځې په دې کې ووتې. نن 18مه روژه ده. ابتدا کې موږ وی روژه ده روژه ده، په فلاني تاریخ به په فلاني به راغله، اوس د نیمې نه واوړېدله. خوش قسمت او نیکبخت هغه خلق وي چې هغوی پکې صحیح عبادت کړی، د دې روزو او د منځونو او د تلاوتونو پابندي کړي. اوس چې کدا کمې ورځې پاتې دي، دې کې هم د خیر ورځې ډېرې زیاتې دي. دې کې په دې آخري عشره کې اعتکاف کول دي. دا اعتکاف پیغمبر علیه السلام کړي، د 10 ورځو یم کړي، د 20 یم کړي، د 13 یم کړي، او اخري د 10 ورځو دا نبی علیہ السلام بار بار کړي، صحابه کرامو بار بار کړي دي. دا اخري 10 ورځې خصوصا دا ولی ځکه په دې اخري 10 ورځو کې یو شپه ده، یو وخت دی
چې هغه الله پاک ته ډېر د قدر دی او د هغې متعلق قرآن مجید کې الله تعالی پوره صورت نازل کړی چې هغې ته لیلة القدر وایي د اخري لسو شپو کې هغه شپه متعینه نه ده چې کومه شپه ده اوله ده دویمه ده دریمه ده خو شته پکې یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې شپې تعیین الله وکړ نو نبی علیہ السلام راتلو نو په لاره کې دوو کسانو جګړه کوله دې دپاره راتلو چې زه د صحابه کرامو ته د هغې شپې تعیین وکړم شپه ورته وښیم چې دا فلانۍ شپه وه خو د هغه خلکو د هغه دوو کسانو د جګړې د خلاصولو باندې مصروف شو نو خبره د خیال نه ووته دې کې د الله حکمت و ګنې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دا غنه خبره یریدل دا لویه خبره وه خو د الله حکمت و پکې چې دا خلک لږ غوندې محنت وکړي او دا شپه ځان له راولټوي دې ته هم کتل پکار دی چې د دوو کسو د جګړې اثر هغه په درېمګړي سړي باندې هم کېږي نو بیا چې څوک جګړه کوي اختلاف کوي بد رد یو بل ته وایي کنزل ویل کوي نو څونه نقصان به رسېږي دغه ویونکي ته د جګړې کوونکي ته به څونه نقصان رسېږي د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایلی دي وی که په دې روژه کې تا سره چا جګړه کوله تا ته ورانه ستغه خبره وکړه نو ته ورته ووایه چې ان امرؤ صائم ما خو روژه نیولې روژه دار یم اوس د روژې نیولو معنا څه ده روژه مې نیولې څه شو لاس دې شته خپې دې شته ژبه دې شته دا ځکه چې په کنځلو او په جګړو باندې روژه بربادېږي نبی علیہ السلام فرمایلی الصوم جنہ روزہ ڈال لے پدی دنیا کے بتا د گناہ نہ بچ گئی او آخرت کے بتا د اللہ د عذاب نہ بچ گئی کم دے ہیر شو دا غوی د جګړې د نحوست او د سپیروالی په وجه هغه خبره زمانه هیر شوه خدای یو کار وکړي چې د آخري شپو کې دا ولټوي او بیا په دې اخیری شپو کې خصوصا په ناتکو شپو کې چې مونږ ته طاق ناتکۍ شپې طاق شپې یعنی یویشتمه دریشتمه پنځویشتمه دې شپو کې ولټ بهر حال هر یوه چې وه خو رسول الله مبارک دا وفرمایل چې تاسو یې په طاق شپو کې ځان له ولټوئ دا څومره بهترینه شپه ده دې کې څه دا د قدر شپه دا چې کومه دی د زرو میاشتو نه بهتره ده یعنی په دې شپه کې عبادت کول دا د زرو میاشتو د عبادت نه تقریبا 84 سال یا کم و بیش وتی جوړیږي څلور اتیا کاله سپاره نیمه تلاوت به دې کړی او بیا به پېشمني پاسې نو خامخا په دې روژه کې څوک تهجد کوي ډوډۍ دپاره پاسي خو مسلمانانو کې دا جذبه شته الحمدلله چې هغوی خامخا اودس وکړي او دا کوئ نیمه ګنټه ټایم ډېر شی دی 3 بجې ډوډۍ خوري ته په 2 نیمې پاسه او اودس وکړه او درېږه نفل وکړه 8 رکاته زیات کم څومره کولی شي ښه دي نو چې یو سړي همیشه دا ترتیب جاری ساتلی نو که د 40 کاله د روژې نیولې دي او د آخري 10 ورځې د مستقل تراویم کړي دي او منځونه هم کړي دي او نفلونه هم پکې کړي
نو 4 کاله د یو شپې په سر باندې الله تا ته ثواب درکو، اوس یې په 40 کې ضرب کړ، نو 100 کاله زرګونه کاله دا تېنه جوړ شي، 100 زرګونه کاله تېنه جوړ شي. رسول الله مبارک صحابه کرامو ته فرمایل چې مخکې قومونو کې داسې خلک وو چې د هغوی به ډېر عمرونه وو، نو یو بزرګ او د یو نیک او صالح سړي واقعه ورته وویله چې هغه ډېره زمانه تېره کړه، نو بیا یې دا عهد وکړ چې هر څه یې پرېښودل، د دنیا کاروبار، بچي، ښځه، او لاړ په یو جزیره کې دیره شي چې د الله عبادت به کوم. خدا یاد وساتئ چې مخکې دینونو کې دا طریقه جایز و، دې ته رهبانیت وایي چې د دنیا هر څه به دې پرېښودل او ګوټ کې به کېناستې او د الله عبادت به دې کو، نور به دې څه نه کول. زمونږ د دین اسلام کې دا نشته، دا منع دی. زمونږ دین اسلام دا دی چې ته به جلوت کې م یې، خلوت کې به م یې، ته به ظاهر د خلکو سلام کېنې پاسې، مثلا مونږ ویل که غم خادي به کې، غم خادي به کې، خلکو سره به کېنې پاسې، او دارنګې جومات ته به م راځي، بازار ته به م ځې. کافرانو اعتراض کو رسول الله مبارک په باره کې، وی دا لا څنګه پیغمبر دی؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق، دا لا څنګه پیغمبر دی؟ دیکھو ډوډۍ هم خوري، دیکھو بازارونو کې هم ګرځي. اوس بازارونو کې د پیغمبر ګرځېدل څه د مزې او د سیل دپاره نه وو، هغه هم د دعوت دپاره وو، خو د ضرورت دپاره هم ته بازار ته تللی، ټماټر به راوړي، الوګان به راوړي. شریعت کې دا نشته چې ګوټ کې کېنه، د ګوټ کې د ناستې وخت خپل دی. هغه عامو حالتونو کې پېشمني کې پاسه الله ته او بیا ګوره د الله عبادت کوه. چې نبی علیہ السلام دا وی چې مخکې امتونو نا 1500 کال هغه سړي عبادت وکړ، یو جزیره کې الله ورته د انار یوه ونه، د هغې نه بیا روزانه یو دانه خوړه، یو د خوږو اوبو چینه، هغې نه به یو ګیلاس اوبه څښلې، او بیا یې دا ووي خدایه ماله مرګ په سجده کې راولي. نو فرمایي چې سړی چې وفات شو نو سجده کې وفات شو، خو لا چا نه دی معلوم کړی، د خدای په علم کې ده. نو صحابه تمنا وکړه کاش چې زمونږ عمرونه هم دغسې ډېر وی، نو مونږ به څه په عباداتو کې او څه په جهاد کې او څه څنګه او څه دې کوم تېر کړی. الله جل شانه د طرف نه ورته دا یو اعزازي خبره راغله چې خدای تاسو ته درکړی دی دا عمر، خو لږ غوندې ولټوه، دغه اخري شپو کې ولټوه. نو که 10 کاله دې روژه نیولې ده او که 20 کاله دې روژه نیولې، ته سوچه که 84 سال د یو کال نه جوړېږي د یوې شپې د عبادت نه، او تا چې کوم دی 10 کاله روژه ونیوله، نو 840 سال 840 سال د چا عمر شته؟ 840 کاله عمر د چا شته؟ اکه پسې ورخوا شي نو 1680 سال. که 20 کاله روژه دې نیولې خو چې روژه دې نیولي، روژه دې نیولي، حلال دې خوړی، تراویح دې کړي، داسې نه ده چې روژه دې نیولې ده خو ماته کړې دې په حرامو ده، هر څه دې ګس ګمبد کړل، هر څه دې تباه برباد کړل. حرام مه کوه، حرامو نه ځان وساته. خدای په دې روژه کې د حلالو نه منې کړی د ورځې چې اوبه مه څښه، اوبه خو حلال دي، ډوډۍ مه خوره خو حلاله ده، کوی مه خوره، مه څښه، چای مه څښه. نو چې د دې حلالو یې در باندې پابندي لګولې ده او دا یې در باندې حرام کړي دي، نو پردی ونې هم در باندې حرامي کړي، او پردی شوتل هم در باندې حرام کړی چې دا منه ریبې. دا مستقل حرامونه دا یو تربیت دی، دا یو ټریننګ دی چې مستقل حرامونه ځان مستقل طور بند کا، ځان ته بچ کا.
حرام مکوه ځکه که حرام کې نو د روژې هغه فضیلتونه لاړه تبا برباد شو دغه دپاره الله جل شانه مسلمانانو باندې اعتکاف سنت چې دا مسلمانان دی په دې اخیری عشره کې اعتکاف کوي نو د اعتکاف دونه فواید دي چې یو خو به پکې لیلة القدر راشي خامخا که ته په جومات کې لږ عبادت کې او که ډېر کې خو په جومات کې د ځان پابند کړی دی نو یو به دا اعتکاف سره دویمه خبره دا ده چې یجری له من الحسنات كلها كعامل الحسنات كلها دا سړی بعضې اعمال نشي کولی ځکه چې دی په اعتکاف کې دی که نه په شلمه ورځ د نور پرېوتو نه مخکې به دی نیت وکړي او جومات کې به کیني د سنت اعتکاف نیت به وکړي بس دی به اوس یو شرعي ضرورت له او یو طبعي ضرورت له وځي شرعي ضرورت او دس په فرض شو او دس به کوي نو دی له وتې شي غسل په فرض شو نو غسل به کوي پلید خو په جومات کې نشي اوسېدی دی له وتې شي او طبعي ضرورت وړو بولوله لویو بولوله دی له وتې شي دا طبعي او شرعي ضرورت دی نه علاوه که هغلته جنازه وه نو نشي تللی د جنازې ثواب هغله دلته خدای په دې جومات کې دننه ورکوي که هغلته مریض و هلکه د مریض تپوس خو ډېر ثواب دی نه نشي تللی د هغې ثواب الله دلته ورکوي که نه که عامل الحسنات كلها څوک چې څومره نیکۍ کوي بهر دته الله دلته ورکوي هغه نیکۍ چې دی دلته نشي کولی نو دلته خدای نیکوله ډېره دی تلاوت خدای کوي منځ خدای کوي نفلونه خو کوي اوراد وظایف دا خو وی بهر حال دا اعتکاف او د دې په متعلق فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دې کې د شپو کې دا شپه ولټوي تحروا وی لټوي وسړی اعتکاف کوي نو خامخا به پکې دغه شپه راځي کدی پکې ډېر عبادت کوي کدی پکې لږ عبادت کوي د دې وجه نه یو بل حدیث کې فرمایلی چې چا دا لیلة القدر شپه په دې کې عبادت وکړو نو د دې عبادت د یوې شپې برکت دا دی چې غفر له ما تقدم من ذنبه دې سړي ته به خدای مخکیني ټول ګناهونه معاف کړي واړه کبیره بغیر د توبې نه معاف کړي او پردې حقدار ته د رسولو نه بغیر نه معاف کړي نو پردې حقونه که مونږ غلا نه کوو او ډاکه نه کوو خو غیبت کوو نو د غیبت دا ګناه ګورې په اعتکافونو نه او په لیلة القدرونو باندې دا نه معاف کېږي او پردې حق هم نه معاف کېږي اگر که یوه روپۍ د روپۍ په شپږمه حصه کې 600 قبول شوي منځونه به د سړي نه اخیستی کېږي اول خو وګوره چې زما او ستا مونځ قبول دی که نه دی قبول مونځ خو م قبول څه ووایم نو ځکه چې مونږ په مانځه ودرېږو نو خیالات هم په کوم ځای کې خدای دې قبول کړي تبلیغیان ډېره خوږه خبره کوي وی خدایا زمونږ دا نقل په اصل قبول کړي یعنې مونږ دا مونځ نه دی دا هسې چل ول مونږ کوو نقل مو که ودرېدو هلکه د ودرېدو نقل مو سجده مو وکړه رکوع مو وکړه د دغې نقل مو منځونه د صحابه کرامو منځونه زمونږ څه منځونه دي خو دومره نه چې د وړو پوزه م جوړه کړې خدای ته وایو خدای دا راله په اصلي پوزه بدله کړي دا چل ول م جوړ کړی خدای دا راله په اصلي باندې بدل کړي نو دا بدلی الله خو د دې سره یو خبره زما واوري زما وروڼو نفلونه ډېر کوئ نفلونه
او خصوصا دا نفلونه کوشش کوئ چې دا په کور کې کوئ چې د دې کور نه مقبره نه جوړېږي. تاسې نه چې کنې په جومات کې نه کېږي. جومات کې ولې نه کېږي؟ جومات کې کېږي. ته چې جومات ته راشې تحیت المسجد به کوې نو کوم ځای به یې کوې؟ خو په جومات کې به یې کوې. یا دلته د اودس وکړو جومات ته راشې تحیت الوضو کوې نو جومات کې به یې. خو عام نفلونه په کار دا ده لکه تهجد سړی کوي نو دا په کور کې کول بهتر دی. یا نور نفلونه رسول الله مبارک اکثر د مانځه نه مخکې او د مانځه نه وروستو د فرض د هغې نه مخکې وروستو چې کوم نفلونه و نو هغې په کور کې کړي. عموما چرته شاذ نادر هغې په جومات کې کړي. نو دا کور کې به برکت راځي. د دې نفلونو مقصد زما دا دی چې دې کور کې به خیر راځي، برکت به راځي، الله به رزق کې فراخي راولي. په دې کور کې به جنگ جګړې اختلافات ختمیږي. تلاوتونه کوئ کور کې کوئ، جومات کې هم کوئ. کله ته موقع کور وکړه، کله ته موقع جومات کې وکړه. نو دې کور کې چې قرآن مجید لوستی شي که نه شیطانان تې تښتي. شیطانان ما او تا باندې لګیا دي حملې کوي سات په سات او د عباداتو نه مو وباسي. نو چې کله سړی د عبادت کوي تلاوت منځ ذکر او دا په کور کې کوي نو د شیطان د وسوسو نه به هم بچي. کور به د اختلافاتو نه بچي، کور کې به اتفاق وي، مینه به وي، محبت به راځي. دا عبادات یوازې د دې دپاره نه دي چې آخرت خو دی د هغې اجر خو به الله خو په دې دنیا کې هم بېشماره فواید دي. نو دا اعتکاف په ټولو مسلمانانو باندې دا نبی علیه السلام وایي ما تاسو دپاره سنت ګرځولی دی. نو په یو کلي کې په یو محله کې مثلا په کلي کې ډېر جوماتونه دي نو د هرې محلې والو دپاره اعتکاف کول دا سنت دی او دې ته سنت مؤکد کفایي وایي. معنا دا ده که ټول خلک یې وکړي خو ښه ده، که ټول خلک یې ونه کړي داسې خو کېدی نه شي. ټول خلک یې ونه کړي او د محلې یو کس یې وکړي نو ثواب به ټول هغه ته میلاو شي خو غاړه به د ټولو خلاصه شي. غاړه به لکه جنازه د هغې ته فرض کفایي وایي. په دغه جنازه کې اوس د دې محلې نه یو 10 کسان 15 کسان 2 کسان 3 لاړ او دا نور لا نړه په نور څه کارونو مصروف دي نو غاړه د ټولو خلاصه شو خو ثواب د چا وشو؟ چا چې جنازه وکړه ثواب د هغوی وشو. لهذا زما وروڼو دغه به ووایم چې اخري عشره پاتې شو ځکه دی کې خو 3 ورځې پاتې دي. دا 3 ورځې په دې کې هم که څه کوتاهي او کمزوري شوي زموږ نه خو پکې ډېرې شوي ډېرې کمزورۍ رانه پکې شوي. نه مو تلاوت صحیح طریقې سره پابندۍ باندې کړی، نه مو ډېر نفلونه کړي دي، نه مو ډېر ذکرونه کړي دي. البته ځان له یو زړه په دې خوشحاله و چې طالبانو ته درس کوو نو په دې لږ خوشحاله یو چې زه الحمدلله یو 15 ګنټې دا مو په دې درس کې لګي. او د مشکات شریف حدیث دی چې سړی لږ ساعت د دین درسو کی نو خیر من احیائها دا د شپې درون کولو نه بهتر دی. چې بل سړی دی او هغه ټوله شپه عبادت کوي نو موږ ځان له په دې ډخو کړو چې الحمدلله زه خدای پاک په خپله مزدورۍ کې اخیستی یو، خدای په خپله نوکرۍ کې اخیستی یو. دا این سعادت به زور بازو نیست. دا درس و تدریس او د دین په یو لار کې خدمت که هغه تبلیغ دی که تصوف دی که هغه درس دی که هغه مذهبي سیاست دی نو دا د سړي په کمال نه دی. ستا نه بخشد خدای بخشنده. سوچ الله تعالی دا توفیق نه دی درکړی. دا د الله مهرباني ده او د خدای کرم دی. نو موږ ځان له اصله په دې خوشحاله که که دې بل سړي 15 ختمونه وکړه موږ خو ونه کړه خو 15 ګنټې مو سبق ووي طالبانو نو په دې ځان له خوشحاله. بهرحال زما د خبرې مقصد دا دی چې
اعمال کول دي. آخرت جوړیږي، قبر جوړیږي، زنکدن جوړیږي، هغه د دنیا په اعمالو باندې، په نیکو. لہذا دا آخري عشره کې یو خو د هرې محلې خلک چې ځکه دلته کې ملګري د مختلفو اطرافو نه راغلي، نو کم از کم یو کس دوه کسه دا کېنئ. او دا سپینګري خو مړه ټول کېنئ، هسې هم کرونا راغلې ده، کرونا راغلې ده، پر زه یم پرېږدي نه، خیال کې مراله. نو ښه دا ده چې په ګوټ کې ناست دی او خدای یادیا، بس خبره خلاصه ده. کرونا به د پسې دننه نه درځي، که درله نو بیا مزید شهید بشې که نه یاره. وبایي مرض باندې مړ کېدل، مرګ خو بې نیټې نه دی که نه، مرګ بې نیټې نه دی، مرګ خو په خپله نیټه باندې راځي به، بې نیټې چرته نه شي کېدی. دقسې ځان احتیاطي تدابیر هم کوئ زما رونو. دا وبایي مرض دی که نه، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي، چا جوړ کړی دی، په خپله راغلی دی، خدای راوستی، هر څه چې دي خو شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. بس دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. کله به کرونا راځي، کله به زلزلې راځي، کله به سیلابونه راځي، کله به بل وبایي مرض راځي، خو دې څه خو شته که نه، څه خو شته. نو چې شته نو احتیاطي تدابیر، حفظ ما تقدم چې ورته ویلی کېږي، راسه شی راغلی نه دی او د هغې نه مخکې ته حفاظتي تدبیرونه استعمالې، لکه دا ماسکونه خلک چې ښه کوي. زه خپله چې داسې ګڼې ګوڼې ته ځم نو ماسک خولې ته واچوم، ګرد و غبار هسې دې زمانه کې مړه کرونا په ځای پرېږده، د دې ګرد و غبار نه هم د ځان بچ کولو دپاره چې کوم نه ماسک څه بد نه دی. دوړه ده، چې لږه دوړه ولګي ټوخه سړی، بوډا سړی خو ایله په بانه باندې. نو دغه تدبیرونه هم کوئ، ورسره کوشش دا کوئ چې خوراکونه داسې کوئ چې هغې کې دا ترشي، تریوالی، تریخوالی، مرچکې دا پکې نه وي. دا ترشي او د مرچکي تریخوالی دا سینه خرابوي. نو د هغې نه خوراکونو کې هم ځان ساتئ. مونږ خو روژه نیولې په سترګو مچتې ناستې وروره، ماښام چې کینو نو اول د چکنۍ نه نوڼۍ پورته کړو. نه مې خو چکلي څه فرض نه ده، څوک شملې هم څه فرض نه دي. خدای بنده دا شملې پخې که بیا به نقصان نه کوي، شملې پخې که لاونډ ته جوړ که، او غلام حبیبه بیا پکې ماته که ډوډۍ، هغه پیشو سرې به پورته کې. خیال کې مراله وګوره ورته، نو فایده به نقصان بیا ختم شي، فایده به راشي، نقصان بیا ختم شي. یو سړی وایي زه پی خورم، ښه دي ډېر ښه دي، پی ښه سره که او شات پکې واچوه، بیا پکې ډوډۍ ماته که. مقصد مې دا دی چې احتیاط کوئ، احتیاط بد نه دی، ناروا نه دی، شریعت منع کړی نه دی، ښه احتیاط پکې کوئ. اوس که کرونا شته او که نشته، او ښه ده او که بده ده، او چا راوړې ده او که خدای راوستې ده، خو راغلې ده. اوس دغه خبرې وروستو پرېږده چې دا به یو که دا به نه وي. کرونا والا وایي لاسونه وینځئ. ما تاسو ته مخکې م ویلي چې الحمدلله موږ ته 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک فرمایلي دي، او موږ څو ټیمه کوو؟ 5 ټیمه. په دې اوړي کې خو د اودس نه منظري وو، بیا خو خامخا کوو. په یو اودس کې 6 پیرې لاسونه وینځل دي. تاسو پوهېږئ په دې خبره؟ استنجا چې کوې نو لاس به څو پیرې وینځې؟ 3 پیرې په لاس وباسې که نه، بیا چې چاردان ته کښېنې بیا به لاس وینځې که نه. په یو اودس کې 6 پیرې وباچول شو په لاسونو باندې. که ته ورته 2 پیرې وینځل وی او که ته ورته 6 پیرې، دواړه صحیح دي، ځکه چې دا فرض یو ځل وینځل دي، ښه دا خوا پسې سنت دي. ښه بیا که په دې منځ کې جنازه پېښه شوه نو منډه باندې بیا اودس کې که نه کې، نو 10 پیرې خو تا په اودس کې، او ورپسې چې کوم دی نو په جنازې دپاره شو، بیا چې ډوډۍ خورې لاس وینځو که نه وینځو؟ مونږ د مسلمان طریقه څه ده؟ سنت څه دي؟ لاس به وینځي د ډوډۍ نه مخکې، بیا چې ډوډۍ وخوري بیا به لاس وینځي که نه به وینځي؟ بلکې خوله به مو سره کنګالئ، او ښه دا ده چې مسواک هم ورسره وکړي، د غاښونو کې ذرات نښتي نو تېشمار که
ځکه زمونږ خو د ډوډۍ هم ټایم نه دی معلوم. دا خو اوس روژه شوه ګینې سهار ډوډۍ 10 بجې ډوډۍ غرمه ډوډۍ ماسپښین ډوډۍ ماښام ډوډۍ دا په میانځ میانځ کې چې چای راله او فروټ راله هغه پکې لا بیل نو مونږ خو په شلګونو پیرې لاسیزو الحمدلله. دا مونږ ته چا ښودلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ښودلي. اوس که ډاکټر وایي مونږ به ډاکټر په خبره عمل کوو ځکه چې په مرض خو هغه پوهېږي که نه. زه خو بې نه پوهېږم، ما نه خو د مسلې تپوس وکړه، ما نه د ډاکټرۍ تپوس مه کوه. خو ډاکټر وایي قریبي ډاکټران زمونږ دوستان دي، زمونږ شاګردان دي، سپیشلیسټ ډاکټران دي، څوک میډیکل سپیشلیسټ دي او څوک انټي سپیشلیسټ دي او څوک د څه او څوک د څه. هغوی ما ته ویلي ما ته یې وي استاد جي دا کرونا ګورې داسې سپکه مه ګڼه، شی د هر ځای نه چې راغلی دی خو سپک یې مه ګڼئ، ډېر خطرناک څیز دی، خطرناک. نو د خطرناک دپاره به زه بیمار وم، زما تپوس له راغی هغلته ودرېد، نږدې نه راته. یا لکه مې ته خو چې کوم دی روغ یې، ما باندې خو کرونا نشته. وی نه بې شماره مریضان مې کتلي دي، کیدای شي په هغوی کې چا کې کرونا وي، هغه کرونا تا ته در پاس کړه. تاسو خیال ته راغله هغه ته خو خصوصي دعا وکړي الله دې جوړ کړي. ډاکټر نصرالله صاحب زمونږ ډېر قریبي دوست دی، ډېر خدمت والا، هغه ته کرونا لګېدلې ده او اوس خو روبه صحت دی خو ډېر زیات یې خراب کړی، حد درجې خراب کړی. د خبرو نه وتی او هر څه نه چې کوم دی پیپړې وله ډېرې متاثرې کړې وي، خو په خپله ډاکټر نو خپل علاج یې په ښه پابندۍ ښکلې طریقې سره و. بهرحال څه مقصد مې دا دی چې ډاکټرانو مونږ ته نو چې تا ته ملا صاحب وایي چې دې وخت کې هلکه 4 رکعته نفل کوه، نو ده به یې منې که نه، ځکه چې دا کار د ملا صاحب، خبره د ملا صاحب ده، دغه میدان د ملا صاحب دی. خو که زه درته ووایم چې مړه لړکه وه سړیه ځان ته دې خولې ته دې چې کومې تربوزکه چولی دی ورکې که هېڅ هم نشته، هر څه خدای کوي. او دا اسباب دي، دا اسباب دي. نو د دې وجې نه خیال ساتئ د خپل ځان، دا احتیاطي تدابیر ناروا نه دي. ورسره الله ته متوجه شي، د دې ټولو خبرو علاج الله ته متوجه کېدل، د خپلو ګناهونو نه توبه، د خپلو ګناهونو نه توبه او په نیکۍ باندې همیشګیري. دا به موږ د دې مرضونو نه بچ کوي، دا به موږ د تکالیف و مصیبتونو نه بچ کوي. بهر حال اعتکاف دپاره کوشش وکړئ چې هره محله کې کم از کم یو ملګری یا زیات تیار شي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.